رحیم آباد ریهیبلیټیشن سنټر کې د ریاض صاحب چې د پولي انچارج دی چلو زه د میډم بچوړي سره ناست یم. دا زموږ ډېره ښه او ډېره تابعداره بچوړی دی چې دا د دې نشیانو چې موږ ته نشیان نه شو ویلی، موږ ورته ملغلرې وایو، خو د دې د کاونسلینګ دپاره دلته کې راځي او ډېر خپل وخت دلته کې خرچ کوي. جی وایم. السلام علیکم. څنګه یې ته؟ خیر دی. طبیعت صحت الحمدلله برابر دی؟ څنګه ټایم څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله. خوشحاله یې دلته که خفه؟ خوشحاله یم. څه معنی خوشحاله یې؟ خوشحاله دا وي چې زمونږ مخکې کوم زندګي وه هغه ډېره بل شان تېرې ساتي. څنګه وه بل شان؟ هغې نشه وه، مین منځ کې نشه وه. نشه تاسو ته پته ده چې هغه ډېرې ګنده څیز دی. هغې زما نه ډېر هر څه شاته ګزارلي دي نشي. زما مور پلار خاندان نوم زما ډېرې سټینډرډ حساب کتاب دی زموږ په هغه دې نشي زما نه شاته ګزارلی. نشي تاسو له کوم لحاظ باندې ډېر زیات نقصان درکړی دی؟ زما مالي لحاظ کو جو آپ کو جو دی صحت زما د ټول نه مین دغه صحت زما صحت ډېر زیات خراب کړی و او بل زما کور باندې ډېر زیات اثر پرې باسلی دی. صحیح. ګورې که موږ وګورو نشه چې دی هغه په هر لحاظ باندې موږ ته ډېر نقصان راکوي. هغه که سوشل لحاظ دی، که هغه زموږ فیملی لحاظ باندې وایو، که هغه موږ سوسایټي لحاظ باندې وایو، نشه په هر لحاظ باندې موږ ته صرف او صرف نقصان راکوي. نو څنګه چې ستاسو ژوند افیکټ شوی دی، دلته تاسو راغلي، تاسو وکتل چې هغه ستاسو ژوند چې یوې نشې افیکټ کړی و. که موږ وایو نشه چې دی دا یو بیماري نه ده، دا یو عادت دی او عادت لپاره به ریهبلیټیشن ضروري دی چې تاسو دلته راشئ. تاسو دلته خپل هغه احساس وکړئ، تاسو خپل کاونسلینګ وکړئ. کاونسلینګ څه دی؟ ځان خپل اصلاح کول، ځان پیژندل دي، ځان صحیح لارې طرف ته راوستل دي. نو تاسو سره ما دلته نن 5th سیشن دی، موږ چې کوم څومره هم سیشنز کړي دي نو هغې کې تاسو یو پازیټیو فیډبیک ماله راکړی دی. نو دې کې لکه تاسو هم یو ډېر پازیټیو رول ادا کړی دی. زه تاسو ته بار بار وایم چې څنګه موږ ګورو 50% چې دی رول ستاسو دی، 50 زما دی. چې هغه موږ یو ځای کوو، دا به موږ یو سکسسفل ټریټمنټ طرف ته مخې ته بوځو. ټیک ده میډم بچو دا کومې جذبې دي چې تاسو دلته کې ایثار کړي ځکه چې د داسې خلکو سره د دې مازغه ناسه په شاټ کېږو مو کله کله سړي باندې ګزار کوي، کله سړی وهي. دا کومې جذبې دي، کوم رحم دی چې تاسو دلته کې ایثار کړي؟ سر مونږ چې د دوی سره کوم سیشن زلو سر ډېر په پولایټ طریقه منلو. ګورې دا هغه خلک دی چې لکه دو په غوسه په دې نه ډیل کېږي، دو به بالکل په یو نرمه لهجه باندې ډیل کول غواړي. سر کاونسلینګ خو دا هم دی چې موږ خپل کلاینټ چې دی د هغه سره داسې ریپ ډیولپ کړو چې هغه موږ ته ټولې خبرې خپلې وکړي، موږ د هغوی مسلو ته ورسو، د هغوی مسلې حل کړو. تhank you. ډېره مهرباني. مولا دې ګل لره زموږ د خیر زموږ بچوړی